چې کله مړ خخ شي نو د مړی سر او خپو ته د قبر سر او خپو ته د سورۃ بقره اول او اخر لوستل. په دې مسله باندې چونکې لانجم ډېرې زیات کیږي په دې مقبرو کې اکثر به خلک په جګړې د حدیث علما وې دا نشته دي او زمونږ د مولین وې دا شته دي. نو دې مسلې هم له وضاحت کو. امام بهقي رحمه الله تعالی هغه حدیث نقل کړی په خپل سند سره د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ او حدیث دا ده چې دوی سمعت النبي صلی الله علیه وسلم یقول ما د نبی صلی الله علیه وسلم نو واورید چې فرمایلی اذا مات احدکم فلا تحبسوه کله چې وکړ تاسو کې وفات شي نو ایثاروي مو مطلب زری خاخ کوي او اسرعوا به الى قبره قبر ته زر ویسي او وليقرأ عند رأسه فاتحة الكتاب او د سر ته دی بیا د قران د اوله حصہ ولوستیش او عند رجليه بخاتمه البقره او د خپوته د سوره بقره د اخرنی آیتونه ولوستیش. امام بهقي د حدیث نقل کړی دی او بیا وی چې وقد روينا القراءه المذكوره فيه عن ابن عمر موقوفا عليه. وإذا حدیث ما د عبد الله ابن عمر نه موقوفا نقل کړی دی چې سند نبی رسول الله تندې رسول په عبد الله ابن عمر ودرېدل دی. ته حدیث موقوف وای چې په صحابي باندې ودرېږي او اخو سند نه. او بل روایت امام بهقي نقل کړی دی او باقي دم دي چې ويستحب ذلك ابن عمر او دا کار به عبد الله ابن عمر مستحب غاڼه چې د قبر خپوتا او سرتا د سورۃ بقره اول او اخر ولوستیش. سرته د سورۃ بقره اول ولولي او خپوته د سورۃ بقره اخر. دا اول مراد د الف لام میم نه شروع کی اولئک علی هدى من ربهم اولئک هم المفلحون باندې بیا ودره دا سرت او خپوته بیا د آمن الرسول نوالا تر د دې سورۃ د اخره پوری آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون. نو او دی مولانا وختي می د امداد الفتاوا کتل د مولانا اشرف علي تنویر رحمه الله نو اغلی کلی دی د رد المحتار په حواله باندې. رد المحتار یو در مختار دی او یو رد المحتار دی. رد المحتار حاشیه ده. د رد المحتار په حواله باندې لیکلی دی مولانا اشرف علي تنویر رحمه الله چې دا مستحب دی. دا ویل سدي مستحب دی او په دې حدیث باندې استدلال کړی چې دا حدیث په دلیل کې پیش کړی. خو دې حدیث په سند باندې علماء کلام کړی چې دا دې حدیث د سند قوي نه دی ضعیف دی. او بیا وی چې دې په سند کې یحیی ابن عبد الله دی او سړی دا غنوم دی یحیی د عبد الله زوی. د دې په اړه کې مشهور امام دی د جرح او د تعدیل اغلی کی ابن ابي حاتم رحمه الله اغوج هو ساقط الاحتجاج فيما انفرد به. هو ساقط الاحتجاج فيما انفرد به. د چې کوم حدیث یوازې نقل کی یعنی بل چا نه نقل کړي دی یوازې نقل کړي نو د په حدیث باندې به عمل نه کولای کی دا دلیل کې نه پیش کی. دا سو کوئی ابن ابي حاتم مشهور عالم او شیخ القرآن مولانا گوهر الرحمن نور الله مرقده دا غدا تفهیم المسائل میں وکاتو نو هغه ډېر خاصه تفسیر کړی دا په دې حدیث باندې. او هغه وایي چې اصل کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نور احادیثونو دا خبره معلومی چې کله مړ دفن شي نو د قبر خواته لږ ساتي ساریدل او د مړي ته د مغفرت دعا کول د لپاره د ثابت قدمي دعا کول د نبی صلی الله علیه وسلم نه ثابت. ابو داود شریف کې حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم وی او صحابي خاص کو او به صحابه ته فرمایل چې استغفروا لاخيكم د خپل ورور د لپاره مغفرت او بخنه د الله نه وغواړي او واسالوا له التثبت د الله نه ور ثابت قدمي سوال وکي چې الله او ثابت قدمي په دې قبر کې په دې سوال کې نصیب کړي جواباتو کې الله ثابت قدمي نصیب کړي.
ځکه فانه الان يسأل دنه موس په دې قبر کې تپوس کولای کی او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې انه لا يسمع قرع نعالهم د چې څنګه په دې قبر کې خو دې شي او د خلکو د خپود پیزار اوازونه لا اوري وذات دوه ملائک راشي او هغه ته پوښتنه کوي چې من ربک او ما دینک او ما تقول في حق هذا الرجل ونبی له سلام به چې دعا ول وکي د مغفرت سوال ول وکي د ثابت قدمي سوال ول وکي ځکه اوس بدنه ته پوښ کی په دې قبر کې نو دومره هدا پوري شیخ القرآن مولانا گوهر الرحمن نور الله مرقده لیکلی دی چې دومره هدا پورې ناس تم ثابت تا او دلته د وعظ او نصيحت خبرې کول د برزخ او د قبر او د آخرت خبرې کول دام ثابت دي د نبی رسول الله کولې وی نبی رسول الله والسلام دا د نبی رسول الله صحابي دی عبد الله ابن عمر ابن العاص ما مخ کې درس کې دغه واقعا ویلې و اځ کله وفات کېده کنه د وفات وخت د ډېر تکلیف وو نو ول وصیت یې کړو چې کله تاسو ما خخ کوي دفن مې کوي نو بیا د څه وږي چې ثم اقيموا حول قبري بهم بزما د قبر خواته لګي سار شي څومره سار شي قدر ما تنحر جذور ويقسم لحمها دومره ټیم سار شي څومره ټیم کې چې او خلال علاليږي او د وخت تقسیميږي دومره ټیم زما د قبر ته سار شي نو دی روایت لاندې د غلي کلی دی امام نووي رحمه الله مشهور عالم دی شافعي المسلک په مسلم شریف بشتان هلي کلی دا امام نووي وی چې ومنها استحباب المكث عند القبر بعد الدفن لحظه اذن دا خبر معلومیږي چې کله مړ مسلمانان دفن کی د قبر خواته دی لک ساعت ساریږي لک ساعت د کینی دا مستحب عمل له سو کوئی امام نووي رحمه الله نو شیخ صاحب لیکلی دی چې دا خبره غټوله د صحیح حدیثونو ثابت دي او د پیغمبر علیه السلام د عملنا د صحابه د عملنا د خبره ثابت یعنی د قبر خواته لک ساعت پاتې کېدل التا که عالم بازي وعظ او نصيحت وکي د قبر د برزخ د جنت او د جهنم د آخرت د حالات خلقو د بیان کی د مرګ د سخت بیان کی دا خبره ثابت دي او د مړي لپاره دعا کول او یو چې د عبد الله ابن عمر دا کوم روایت چې د پیش کړی دی د امام بهقي وې دا روایت خو موضوعي نه ده کنه یعنی بالکل منګړت خو نه ده مسند کې ضعف ده او کمزوري ده نه په دې وجه باندې هغه یو تجزیه کړی ده چې دې ضعیف حدیث په وجه باندې دا لازم ګڼل نه دی پکار چې بالکل لازم یې وګڼي او ته بالکل دا د مړي د کفن او دفن لازم حصے وګڼي د څه کول نه دی پکار او به وی چې مولا علی قاری رحمه الله یو مشهور عالم دی حنفی و د مشکات شریف شرح لیکلی دا مولا علی قاری رحمه الله لیکلی دی چې من اصر على امر مندوب وجعله عزما فتركه اولى من الاتيان به چې مستحب کار دی نه غیر ضروری او هغه ته لازم وګڼه د واجب مرتبه دی ورکړه د فرض مرتبه دی ورکړه نو د دې پر خودل به د کولونو غوړي چې پرې دی هغه وی چې دا لازم ګڼل نه دی پکار یعنی د تجهیز تکفین لازمی حصے جوړول نه دی پکار چې دا د کفن د پن لازمی حصہ د خامخاوي کې او چې څوک یې ونه کې نو سره جګړه کې څوک یې ونه کې ته بد ګوري او قسمه قسم نمونه پسې ورته پی وې د څه ضروری ګڼل نه دی پکار البته په کمزه کې وشي نو هغه ته بدعت ویل نه دی پکار بیا نو دې خبرو خلاصه دا شو چې په کمزه کې کیږي نو پکار د چې مسلمانان یو کی او ګچا ونه کو نو بد نظر به وته نه کو او چې په کمزه کې نه کی نو الته د وښ نه و چې ځان بټ خلا خان جوړو نه دی پکار چې خامخای کې باغ ځای کی خبره پوه شو کنه چې په کمزه کې شتم د مثلا او چا و نقل نو ته جګړه مکو شهر دا څنګه چلو شو دا خو یعنی ضروری نه دی خبره پوه